الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. زه دا درس د اخري ختمه په داسې طرز باندې کول غواړم چې په هغې کې د طالبانو حق نشي وویلی، ځکه چې ډېرو ځایونو کې داسې وي چې کله هغه ختمه وکړي بیا طالبان پوه نه شي چې د حدیث څه مطلب. نو دا مې خیال ده چې د طالبانو ته خپله فایده میلاو شي، او چونکې دلته کې یو کثیر تعداد د عوامو خلکو ده، هغه عوامو ته خپل یو نصیحت میلاو شي. زه به دا کوشش به کوم چې دغه حدیث کې نه او دغه باب کې نه تاسو ته د دې پیغام بیارم. درود شریف وایه. محترمو، دا د امام بخاري کتاب د صحیح بخاري اخر حدیث ده، اخر باب ده او اخر حدیث ده، او دې کې امام بخاري رحمت الله علیه د خپل عادت مبارک مطابق یو آیات راوړل، قول الله وندع الموازین القسط لیوم القیامه، چې قیامت پورې به الله رب العالمین میزانونه تلې، یوه تله نه ډېرې تلې به کېږدی. قسط د انصاف طلب وي، هغې تلې کې به ذره بره فرق نه کېږي، داسې طلب وي. الله رب العالمین جل جلاله زموږ په هغې تلې کې کامیاب کړي. دا طلب ولګېږي ټول دنیا ټول موازین تلې به ولګېږي. نو دې کې دا میزان چې کوم ده، دا موازین د میزان جمع ده، او میزان د میوزن نه جوړ شوی ده. نو تاسو د مشهوري قاعدې په مطابق څه جوړ شو؟ میزان جوړ شو، ځکه چې واو سکن ده او سکن نه واو سکن شو، څه شو؟ مخکې څه ده؟ فتحه ده زی باندې، نو څه شو؟ میزان راغلو. څه ده؟ کسره ده، مخته ده کسره ده، دا میزان جوړ شوی نه. د اصل نه اصلي مدای واو زی نون ده او اصلي اله ده میوزنې، اصل نه ده میوزنو. څه جوړ شوی نه؟ میزان جوړ شو. دا زیاتې تلو نبی الله رب العالمین یلی دي. په دې کې علما ډېر اختلاف لري، او اختلاف د رأی اختلاف ده، د مسالې اختلاف نشته. دې کې بعضې یایي چې د هر سړي پر به خپله تله لاګي، ځکه یې موازین ویلو. ځنه یایي چې نه، د هر عمل د پر به خپله تله لاګي، د عقایدو د پر خپله تله، د عمل د پر خپله تله، د لمانځه د پر خپله تله، د اخلاقو د پر خپله تله. نو ډېر موازین شو. بعضې یایي چې نه، دا لویه به تله به وي، خو دا ډېر لویې تلې د وجې نه څه ویې یایي جمع یې ته راوړله، موازین یې ته راوړله، ځکه یې دا یایي. ځنه یایي چې نه، هر سړی په تلې کې تلا شي، او دو ټول کې پر دلیل شته دي چې هر سړی په دې تلې کې وزن کېږي چې تاسو څومره وزن و، الله تاسو وزني کړي، موږ د وزني کې الله. او دا ټولې خبرې کېدلی شي، خو تاسو ته یې یوه خبره په دې کې زه کوم چې د آخرت امور دا موږ په دې دنیا کې نشو معلومولی. په دې دنیا کې موږ هغه مادي شیونه هم نشو معلومولی. دجال په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې سورلی به په ورځې کې درومي ورکې بادلوں میں آئے گا، اس کی سواری بادلوں میں آئے گی. د سورلی په د ورځو کې دې کې برس درومي. نو مخکې زماني خلکو دا خیال ساتلو چې شاید د دجال خر به دومره ډینګ وي چې هغه ته به رسېدلی وي، څه ده؟ ورځ ته به رسېدلی وي. خو کسې چې کله اوس جواز راغلو، تاسو ته اوس پته ولګېده، اوس یې طویل راغلو. مخکې طویل نه چې موږ څومره کړي وو، کسې هغه څه شو؟ هغه هوا شو. او اوس اصلي طویل راغلو چې نه، دجال چې ارسي هغه په جواز کې ارسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وو چې د ده
غیږونه چې کوم دي د خره غیږونه دا به 40 لاسه غیږ وي. اوس یې ګوره د کوم چې جواز ده غیږونه یې راووت بس وزن یې دا یې راووتې. نو د دې دلته د آخرت امور دا موږ په دې دنیا باندې نشو کیس کوله. دا هغه دنیا د آخرت ته چې څومره الله رب العالمین یلی دي په هغې باندې کلک ایمان یې لرل پکار دي. بس هغه تلې به څنګه وي په کوم رنګ به وي هغه کیفیت الله ته معلوم ده. خو دومره خبره دې نه ثابته شوله چې الله رب العالمین په هغې قیامت کې تلې ودروي. دې دپاره چې هر انسان دا وګوري چې ما سره بېانصافي نه ده شوې، د انصاف تله لګېدلې ده. زوی کې وتللی شو، یا مو اعمال وتللی شو، یا مو دفتر کې وتللی شو، یا ټول وتللی شو. دا هغه ته پته ولګېده. دا د الله رب العالمین جل جلاله یو ډېر عظیم عادل ده، ډېر مهربان ذات ده. هغه ځمکې کې داسې پروګرام ایښی ده چې د تا اعمال ټیپ کوي. زموږ په خپل پرفاز خپل وجود کې ایښی ده، زما په لاسونو کې، زما په پښو کې، زما په غږونو کې، هر شي کې ورته ده چې زما غږونه په سبا ته خبرې کوي چې تا داسې کول. دا ټول دا الله رب العالمین ټیپ کوي. بیا فرشتې شته هغه ګواه دي، هغه لیکل کوي. او الله رب العالمین په خپله ګواه ده. خو سبا ته یو ساعت داسې یاده شي چې رب العالمین کوم د ګواه چې دا ټولې ګواهیانې به په دې باندې وسنګ روشي. الله رب العالمین ده موږ باندې د موږ ټولې ګواهیان د خدای وړاندې کېږي، ګناهګار یو چې الله رب العالمین جل جلاله موږ معاف کړي او موږ ته درنه وخېږي. دا خبره دې شوه. بلا چې کومه ده دویمه که دا یایي امام بخاري رحمة الله یایي وأن الأعمال بني آدم وقولهم يوزن. د بني آدم اعمال او د ده چې کومې خبرې دي هغه وزن کېږي. خیال وساتئ، داسې خلکو پسې پرپېګنډې موږ کوو، خلکو پسې خبرې کوو، خلکو پسې غیبتونه کوو، او خولې نه مو دروازې جوړې شوې دي چې څه م پوهېلو هغه م پوهېلو. صرف عمل به نشي تللی، قیامت کې به تا قول تللی شي، خبرې به تللی شي. سوچ وکړه چې ته څه یایې، کوم عمل کوي، کومه خبره کوي. درېیمه خبره، دې خبرې زه کوم د دې څه مطلب ده، په دې خبرې تاسو زه پوهوم. طالبان خفه کېږم، د مخکې زه په حدیث تیر شو. وقال مجاهد القسطاس دواړه یاله شي. العدل د القسطاس چې کوم په قرآن مجید کې راغلی ده د هغې معنا عدل ده. خو په کوم زبان کې بالرومیه، دا اصل زبان د روم ده، لفظ د روم ده، د رومي ژبې ده. خو دا د موږه د عربۍ ژبې ته د روم کې د رومي ژبه په عربۍ کې د روم الفاظ استعمال شوی ده. خو دا خبره درسته نه ده، دا خبره صحیح نه ده. ځکه چې دا قسطاس په خپله په عربۍ کې لفظ شته، په عربو کې دا شته راغلی ده په عربۍ کې دا لفظ. خو دا لفظ کې رای مختلف دي، خو صحیح رای دا ده چې دې کې توافق ده. څه ده؟ دا د زبانونو توافق دا همیشه راغلی ده. تاسو ګورئ موږ زبان کې موږ ته کړي یو، اردو کې څه ته یې هغوی ته کړي یو، اردو کې ته کړي یو، موږ ته کړي یو، اردو والا کې چې کړي، موږ ته چې تنور. پښتو کې تاسو څه دی تنور نه؟ اردو پښتو کې ته یې موږ تنور، نو عربي کې ته تنور یې. دې مطلب خدا نشو چې څه ده د موږ نه عربو موږ نه تنور ژبه زده کړې ده، یا موږ د عربو نه تنور ژبه زده کړې ده. دا د لغاتو توافق یې خپله کې برابري وي. تنور په پنجابي کې ته تندور یې، په اردو کې ته تنور یې،
په عربی کې ورته تنور یایي، فارسي کې ورته تنور یایي. په خبرې چې پوښ توفیق مطلب دا شو، توفیق مطلب مزدا کو نو دا رومیه نه ده، دا د خپل لفظ ده، خو دا ده چې روم په ژبې کې د تنور یایي، هغه څه ده دته القسطاس یایي، دا قسط نه جوړ ده. دویمه خبره دا د کړې وه، درېیمه خبره یې کړې وه. اوس بله یوه خبره کوي امام بخاري رحمت الله علیه. امام بخاري ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، چې په کومې خبرې باندې کلکه خبر ولاړ نه وي، بیا هغه ځای کې وایي چې چا یلی دي، څه دي چا یلی دي، خپله ذمهواره نه خولي، خپله ذمهواره نه خولي، چا یلی دي. ویقال یلی شوي دي القسط مصدر المقسط، چا یلی دي چې دا قسط چې کوم ده دا د مقسط مصدر ده، او مقسط یې هو العادل. خدای یوه خبره زده کړئ. واما القاسط فهو الجائر، او قاسط یې ظالم ته، مقسط یې څه ته عادل ته یې، قاسط څه ته یې جائر ته یې. نو لهذا دا څه ده، دا د قسط مصدر ده. خو تاسو ته مو دا خبره په مخکینی کړې کتاب تفسیر کې چې د هر چا یو خپل یو میدان ده. امام بخاري رحمت الله علیه میدان د لغت نه ده. تاسو دا خبره مو کړې وه چې لغت میدان د بیل ده، د فقهت میدان بیل ده، دا میدانونه دي. القسط دا یقینا رغله ده، خو دا قول ضعیف ده. دا د مقسط مصدر نه ده، ځکه چې مقسط دا ده، دا د باب افعال نه ده. باب افعال څه ته یې؟ باب افعال اقساط، څه به الاقساط، د ده مصدر اقصي د مقسط مصدر الاقساط ته، نه قسط نه ده. اوس څه خبره کوو؟ اوس دا نه یې چې دا ازدادو نه ده. قسط چې کوم ده په عدل کې استعمالېږي او په ظلم کې استعمالېږي، او داسې وي. هغه دې وجې نه چې دا القاسط فهو الجائر، چې کوم دا قاسط ته د څه دا خامخا د معنا څه ده؟ ظالم ده. نو چې ظالم شو د زړه نه خولي، چې وځي کې ظالم شو، بل ځای کې څه شو؟ عدل شو. داسې نه ده، داسې نه ده. صحیح خبره دا ده چې القسط چې کوم ده په دې باندې علماء ډېر بحث کوي. زه بحث ځکه نه چې بیا خو موږ ټایم نشته سره، او تاسو تنګول نه غواړو. قسط چې کوم ده دا چې کله د قاف په دې سره راشي، د لازما معنا عدل ده. المقسط معنا ذکر سلبي ماخذ ده، څه ده؟ د معنا لازم څه ده؟ عدل ده. نو المقسط معنا څه شو؟ عدل شو. دا د الله تعالی نوم صفت، د الله تعالی صفت ده، صفتي نام ده. او د قسط ته د نام لازما څه ده؟ عدل ده. ویلې تاسو قرآن مجید راوګورئ، قرآن مجید کې 15 ځای تقریبا مو ګڼلو، کې داسې زیات وي، خو 15 ځای کې دا قائما بالقسط ليقوم الناس بالقسط، دا ټولو کې چې څومره راغله ده مراد څه ده؟ عدل ده. یو ځای کې القسط د جور په معنی باندې یا د ظلم په معنی باندې نه ده استعمال شوی. خبرې خو بیا دې مطلب څه شو؟ داسې مصدر ښکاري چې هغه مصدر به وي، ګردان به نه کېږي، ګردان به نه کېږي. داسې به نه شي چې قسطاستو قسطن، داسې به نه شي یاله. هغه به څنګه یاله شي که نه؟ د قسط به دا مصدر ده، خو د ده ګردان نه کېږي، د ده نه فعل نه جوړېږي. خبرې چې پوه شئ. اوس د حدیث شریف ده. حدیث شریف کې الله رب العالمین جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول فضیلت بیان کړ. فضیلت کلمتان حبیبتان، کلمې دي خدای مراد کلام ده. څه دي؟ لکه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، ته د مرسي کلمه شهادت، دا کلام ده. دوی کلمې دي، یوه کلمه ده، دوی کلمې دي، دا مراد کلام ده. دا دوه کلمونه دي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا دوی خبرې شوې.
دا اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته شوق پیدا کړو چې وګورئ ډېرې اسانې کلمې دي په ژبه باندې ډېرې اسانې کلمې دي او حبیبتانې محبوبتانې حبیب په معنی څه ده معنی مفعول ده مصدر ده مصدر په معنی مفعول ارسي محبوبتانې مطلب یې دا ده چې دا ډېرې محبوبې کلمې دي الله ته ډېرې خوږې کلمې دي چې څوک یایي هغه به الله ته خوښ شي چې څوک یایي هغه به الله ته څه شي محبوب جوړ شي الی الرحمن چاته رحمان ته دا یې ته ویلي اول نه ته ذهن کې یوه خبره درنه واچوله چې رحمان ته وګوره چې کله هغه مهربان ده نو هغه په لشي باندې ډېر زیات اجر ورکوي مهربان داسې نه وي چې راپوهېسته وي ته یوه روپۍ ورکړې هغه به 2 روپۍ درکوي ته روپۍ ورکړې هغه ته 1 کروړ درکوي ته به لږ باندې عمل وکړې خو دا رحمان دا کلمې رحمان ته محبوبې دي نو رحمان چې کوم ده چې به تاسو څومره درکولی نو هغه ډېر لوی ده دا یې درکوي بیا او تا باندې په خپل رحمت سره په تا باندې دا متوجه شي او بل دا دی ګرانې نه دي خفیفتان علی اللسان په ژبې اسانې دي سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم څه اسانه ده یادولو کې اسانې په ویلو کې اسانې او په داسې الفاظو کې ثقیل الفاظ نشته کې چې تو ته مشکل پیدا کېږي رکوټ نه پیدا کېږي اسانې کلمې دي یادول اسانه شي زر یې شي یو منټ کې په 2 سکندو کې دوه یې شي 2 سکندو 3 سکندو خو یوه خبره ده اوس د مناسبت راشه باب ته باب کې سیرو چې اعمال به کیسته وي وزن کېږي به یعنې ثقیلتان فی المیزان درنې دي په څه شي کې تلې کې مطلب دا چې تله به لګېدلې وي دا به تللی شي سبحان الله وبحمده زه پکې بیانوم د الله تعالی د حمد سره بیانوم دا معنا یاد لرئ تشه یو سا الله تعالی پکې بیانوي چې الله تعالی پاک ده الله تعالی عیوبونه پاک ده داسې ده او داسې ډېر یعنې هېڅ رنګ تعیب کې نشته خو کموا شته که نشته کموا نه تشه عیب نه پاک نه ده بلکې څه ده بلکې دا د تمام کمالاتو صفات کمالات سره متصف ده داسې کمال دا سبحان الله الحمد لله اکبر دویمه معنا ده سبحان الله العظیم او هغه لوی هغه پاک ده او ډېر عظیم ذات ده عظمت ولې ده دا خو حدیث شریف تاسو مخ ته راغلم منایر الله اوس دا باب چې کوم ده دا اول عجیبه دا ده چې اول حدیث یې غریب یې راوړی ده غریب انما الاعمال بالنیات تاسو ته مو ویلي دا غریب ده که ده وایي دا غریب ده او په اخري کې غریب راوړو مطلب یې دا چې د غریب حدیث حجت ده غریب حدیث څه ده د محدثینو په نزدیک څه ده دا حجت ده دا دلیل ده یو ده بل دا ده چې اسلام اول نه غریب و بیا به غریب کېږي څه کېږي ان اشنا و بیا به ناشنا کېږي په دې نه مه ډارېږه څه کوه ودرېږه ته دا خاص یې خبره وکړه خبره اول هغه ده بل دا چې اول نه راغله اول حدیث دا انما الاعمال بالنیات ته چې نیت صحیح کړه د اعمالو د اجر ثواب چې کوم ده ثواب دارومدار په څه شي ده دا په نیتونو باندې ده دلته کې ته وایي چې وزن الاعمال څه مطلب ده چې د څه ده چې ویلو که نه دا په څه سره اوس اعمال وکړه وزني که د اعمال څه ده دا په وزن اعمال راوړه دا مناسبت هغې سره اوس دا هغه سوال دا ده چې تا خو دا په کتاب الایمان کې راوړه ده دا په کتاب توحید کې راوړه ده دې کې توحید څه دی تاسو ګورئ توحید څه ده یوه خبره نشته چې الله تعالی نه کېږي مخونه نه کېږي الله تعالی یو ده داسې شته ورکړي نشته ورکړي تاسو وګورئ دا کتاب توحید ده او د کتاب توحید څه کړي دي چې ټولې ورکړي جهمیه ورد کړه چې فرق باطله ورد کړه ورکړي دا ټول ردونه دې ورکړي کړي اوس دا یې معتزله ورد کړي دې وجه دا ده چې دا ته وایي چې دین توحید دا یو ده دین توحید څه ده دا یو ده څه ده لا اله الا الله څه ده لا اله الا الله څه ده دا توحید دا توحید دا د آدم علیه السلام نه ونیسه
تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول دا دین توحید ده. خو دا دین توحید څه شی دی؟ دین خو باطل کېدلی شي. دا دین توحید ده، دا دین اسلام ده. دا دین چې کوم ده دا به زده کوي په وحي باندې. ځکه یې کتاب الوحي اول نه وړلو. کتاب الوحي اول ځکه نه وړلو، باب الوحي وړلو د دې لپاره چې که ته ایمان زده کوې، چا نه به زده کوې؟ کتاب الله نه به زده کوې، سنت رسول نه به زده کوې، او که ته لمونځ زده کوې، چا نه به زده کوې؟ دونه به زده کوې. دا ټول څه ده؟ د دین توحید چې کوم ده دا په وحي باندې راغله. څه شي راغله؟ وحي الهي باندې راغله ده. اوس دا دوی راوړه ده. دوی یې چې دا بخاري رحمت الله تاسو ته دا پیغام راکوي چې د اول نه ونیسه تر اوسه پورې تا چې کوم طالب سبق ویلو د توحید پورې دا ټول توحید ده. څه ده؟ دا توحید ده. لکه موږ کله کله ځکه یو تاسو ته د ملګري د طالب علم تاسو ته په نعت کې واز کې هغې ته ویل، منظم کې ته ویلو، نه په بیان کې ته ویلو چې د توحید دې ته یې دي چې کوم د توحید اوس توحید چې زده کړو ځکه دا کلمه توحید ده، هر شی دی وحي ده. اوس ته چې ته توحید چې کوم ده هغه توحید چې کوم ده د توحید نه چې کوم خلاف شیونه دي دا نه بچاو. توحید دې اوس بچاو کړه، دته باړ ولګوه، دته څه وکړه؟ دا محفوظ کړه. لکه تاسو ته اوس دا بیان کې ویلو چې توحید په پردې کې وو توهین نه کوو. څه مطلب شو؟ چې توحید په پردې کې توهین وکړو، دا توحید نه ده، دا توحید نه ده، توهین ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت، د صحابه کرام محبت، د اولیاء محبت دا یو عظیم شی ده، ضروري ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت نه بغیر ایمان نشي پاتې کېدلی. خو دا ده چې داسې نه وي چې د محبت په اړ کې ته شرک وکړي یا شرکي افعال وکړي یا شرکي اعمال وکړي، نو دا خپل توحید په دې بچاو کړه. یو کني خبره زه تاسو کوي کنه. دریم آیت ویلو چې دا وحي پسې درومه. څه شي پسې درومه؟ وحي الهي پسې درومه. وحي الهي څه ده؟ قرآن او سنت ده. خو قرآن او سنت که ته خپل رای ته وایي قرآن او سنت نه وایي، توحید خراب. توحید څه خراب دی. خلکو ته به توحید بیانوم، زه قرآن بیانوم، زه حدیث بیانوم، حالان کې ته به خپل رای بیانوي خلکو ته او رای باندې به خلک راولي، نو دا رای څه ده؟ توحید نه څه شوه؟ خلاف. بل دا چې د دین دا ټول دین ده قرآن او سنت. ته چې اوس د دین نه وایي نور شیونو تحقیر کوي یا تنقیص کوي یا بل مقابل کې پیدا کوي، نو ته د دین ټوټې ټوټې کوي، نو ته توحید پاتې نه شو، وحدت پاتې نه شو. دا د موږ کوم اصول بیانو دا اصول دا دغه ته دوی چې جهمیه چې کوم دغه موحد نه دي، نو معتزله دا د اخیری بابي معتزله کړه. دا د پلیک کې خبره یاد لري چې اصولي خبره ته کوم چې دا د امشاد اول نه روانه اوس نه ده چې کله امت جوړ شي بیا امت کې به ځنه خلک روشنخیال جوړ شي. روشنخیال پیژنئ؟ روشنخیال هغه ته څنګه وي؟ هغه داسې کوي چې د خپل دین کوشش کوي چې د کوم د وخت فلسفه وي، وخت فلسفه هغې مطابق یې جوړ کړي چې د په کتاب باندې نقصان هغه نه رانشي، الزام رانشي. نو هغه ډېر غریبان مخلصه کېدلی شي، منافقه کېدلی شي. نو هغه یې چې داسې ونه شي چې زه داسې دین پیش کړم، زموږ کتاب الله چې کوم ده دا تاسو داسې وکړو چې د کوم د وخت فلسفه ده، د وخت فلسفه د وخت فلسفي مطابق یې جوړ کړ. مثلا نصارا راغلو، عیسی علیه السلام صفا علم دین شیله وویته. نو هغې زمانې کې فلسفه دا وه چې درې شیونه دي. الله تعالی دروش مجموعه د عقل فلکا فلکا فلکا. عقل اول تاسو دغه کې اورېدلي د چغمانۍ مامانۍ کې دا شیونه راغلي وو. نو په هغو د دو دا ویل چې مړه درې دي که نه سره سره عقلونه پلار زوا روح القدس
څه شو